علاقې ټول خلک که زنانه دی او که واړه دی او که لوی دی ورپسې جاړي. ما سره په جماعت کې چې کله زما دعا ته لاس پورته کېږي او زما سترګو له اوښکې راځي هغې را سره ټول جاړي. نو الله دې چې دې ظالمانو ته سزا ورکړي. موږ له ډېره لویه سزا راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو کیمرامین ناصر یاسر خان دی د نستی د سیمې نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو د هغه واقعه چې دوه ضلعې دې وخت کې کنفیوژن کې دي، یو خوا ثوابه بل خوا 400. ولې چې د عالم قتل وي د ټول عالم قتل دی. یو عالم قتل شوی دی چې هغه نن یو کال مخکې د 400 د یو ډېرې سترې مدرسې زبیرجان مولوي صاحب په شاګردانو کې د هغه مدرسې نه هغه ته فراغت چې کوم دی هغه ملو شو، یعنی فارغه شو، دستار شو. هغه د دستار خوشحاله چې کله رالی نو هغه ټیم کې موږ ته اطلاعات داسې راتلل چې د هغه د دستار بندۍ په خوشحالۍ باندې د دې ځای خاندان د هغوی هغه شان نو پیښ شوي. کنفیوژن څه دی، سوالونه څه دي، جوابونه څنګه ورکړل کېږي، په دغه ټوله ویډیو کې درته دغه ټول صورت حال ښایو. چونکې د خاندان د طرف نه دا اجازه نشته چې موږ ویډیو ورکو او دغه پریشر چې کوم دی نو دا د ثوابه مثالي پولیسو راوستل چې یاره چېرې دا ویډیو راغله نو په موږ باندې به پریشر راشي یا به موږ تفتیش هغه شانتې ونه کړی شو. دا مې یو سوال دی چې ولې ته خاندان ته دا خبره کې؟ هغوی خو خپله خبره د غوښتنه کوي، مطالبه کوي، تاسو نه کوي چې تفتیش دې په صحیح معنو کې او په صحیح طریقه باندې وشي. 2 کسه گرفتار شو، شواروز نه زیاته وشوله، تاسو ته تر اوسه پته ونه لګېده چې ولې قتل که. ګرانو کتونکو دغه قتل موږ ته د مولانا سمیع الحق صاحب د قتل یاد تازه کوي، چونکې هغه په یو بنګله کې ډېر په بېدردۍ سره حلال شو او دا په یو مدرسه کې. دغه مدرسه په ثوابه زیده کې چې مولانا نورالخادي صاحب چې د هغوی والد صاحب هم دلته امام دی. موږ نن په دغه مسجد کې مونځ وکړو خو په دغه مسجد کې داسې ځای نشته، یعنې دا محله د علاقه او د خاندان د غربت نه تېرېږي خو په خپلو بچو باندې د علم دغه تنده چې کومه ده هغه ماته کړې ده او هغه لاړه نصیبه یې په ثوابه کې واګي. دلته هم ډېرې مدرسې دي خو رزق هلته او مرګ یې ملته و. د شپې 2 بجې دوی ته اطلاع راځي، ګرم کارکون دی نثار صاحب چې دې وخت کې خو په دغه تفتیش په سلسله کې په ثوابه کې دی او د هغوی والد صاحب چې کوم دی دغه محلې امام دی او دلته په دغه مدرسه کې دی. نو زه دغه پولیس والا ته وایم چې موږ 400 وال یو، اگر چې دغه خاندان والا به خبرې نه کوي دا به ستاسو دغه خبرو سره ځي، خو دا ده چې تفتیش هم غواړي او اصل قاتلان غواړي. دغه 2 قاتلانو چې تاسو ورته د قاتلانو درجه ورکړې چې دغه ملزمان دي او دا په دې کې ککړ دي، نو په کار ده چې څه وجه خو وښیي چې ولې پس نو تر اوسه هغه پته نه ده لګېدلې. نو دغه کنفیوژن په وجه باندې د نسته دا یو ډېره لویه علاقه ده، هغه خلکو کې خفګان دي او خو کله دې خاندان هغوی ته وویل نو دا ټول ورسره ولاړ دي، بلکې ټوله 400 ورسره ولاړه ده. د 400 وال په خیز باندې زه دلته خبرې کومه، د یو ګاونډي په خیز باندې، د کلیوال په خیز باندې خبرې ترې کومه. زه چې چېرته هم داسې د کلي پروګرام له لاړ شم نو هلته صحافت سوشل ورکه بیا سایټ ته وي او بیا چې کوم دی موږ د دې اصل قاتلانو ته رسېدلو غوښتنه کوو. د آی جي پي نه هم کوو، د دې نګران وزیر اعلی نه هم کوو، د ثوابه د ډي پي او نه هم کوو او دغه اس ایچ او ته وایو چې د کومې تاڼې دی چې روډ میں دال میں کچھ کالا ہے. مسله داسې ده. ګرانو کتونکو دغه خو زما خبرې وې چې په جار یې کوو، هر ځای کې کوو او دې خاندان په دې غم کې برابر شریک یو. او زمونږ یو ډېر ستر طالب علم عالم چې کوم دی هغه دوی ډېر په بېدردۍ سره چې څنګه زه د مولانا سمیع الحق صاحب ذکر کوم نو هغه یاد یې را تازه کړل. قبل از وخت څه نشو ویلی، اوس ولې دوی سرنګ ورکوي. خو د دې نه مخکې چې کوم دی نو دی په کوم جرم کې بوتلو په هغې کې بې ګناه دی ثابت شو. بیا راغی او بیا هلته کې لاړه، دی والد صاحب دی سپین ږیري د ملا تیری مات شو. ځوان زلمي وعدې نو کړې، دا مشرو د کشرانو رونو سهاره وه، د خویندو د رشته دارانو سهاره وه. ډېر په بېدردۍ سره وژل کېږي، ډېر زیات پې خفه یو. مولانا صاحب
ستاسو حوصلې ته زه سلام کوم چې موږ رالو تاسو موږ له حوصله راکوله چې بد د خدای کار او خدای مال او خدای واغسته خو بیا خو د انسانیت قتل شوی دی او د انسانیت قتل دا د ټول انسانیت قتل مرګ حق دی موږ په ایمان راوړی دی او د دې نه څوک انکار کولی نه شي خو لیکن خبره دا ده چې زما بچی د دې قابل نو چې دا کم د سره وشو زما بچی خو ټول عمر په دې لسته کې محتاط کړی دی چا سره چیړچاړ نه چا سره چې دی ظلم نه که چا سره بس معمولی خبره راله نو ما له به تسلي راکوله دوله زما دا بچی چې دی صبرناک انسان و ډېر اخلاقي انسان و د دې علاقې ټول خلک که زنانه دی او که واړه دی او که لوی دی ورپسې جاړي ما سره په جومات کې چې کله زما دعا ته لاس پورته کېږي او زما سترګو له اوښکې راځي هغې را سره ټول جاړي نو الله دې چې دې نو دې ظالمانو نه سزا ورکړي موږ له ډېره بیا سزا راکړه زما بچې چې دی نو دې ډېر زیات په ظلم سره قتل کړو نو الله تعالی دې زما بدله واخلي زما خو طاقت نشته چې زه دې سره چې دی نو دې نه بدل واخلم دې له سزا ورکړم نه د مال طاقت شته نه مې د سپارس طاقت شته زما رب العالمین چې دی نو مالک دی هغه ته مې سپارلي دي د هغه نه به یې غواړم او زه د دې حکومت نه هم چې دی نو التجا ورته کوم چې تاسو د خدای د رضا لپاره په دې کې موږ سره حق وکړئ د دې چې دی نو پوره تفتیش وکړئ او دې ظالمانو نه چې څوک پکې مبتلا دي پوره سزا وله ورکړئ موږ ته دې ضرورت پاتې نه شي چې موږ چې دی نو هغوی د بدل کوشش وکړو الله دې په خپل تور او په خپل طاقت باندې چې دی نو زیر و زبر کړي الله ته موږ خلاص کړي ملا صاحب د شپې 2 بجې تاسو ته اطلاعات کېږي بیا سهار ځي خو تاسو ته وایي چې جګړه ده که نه او یا ما ته د جګړې ویلي دي ما ته دا نه ویل چې ما ته وی چې زخمیان دي دیم نه دی ویلي چې پولیس سره دي دیم نه دی ویلي وایي هسپتال کې دي زه په دغه باندې وم نو زه چې دی نو بیا ما له خوب چېرته راته زه خو چې دی پېشمني وځمه جومات ته ځمه زمونږ جومات دا اخوا بېرته دی دا نه دی دا زمونږ د کورنۍ د نورو ملګرو دی او زه د تقریبا د 15 کالو راسې هغې کې امام یم لوی جومات دی دخوا اخرني ملاقات هم سره کله شوی اخري ملاقات دا جمعه نه او بله جمعه راغلی و نو هغه دا سوال به کو ما ته ډېرو ملګرو ووی چې هغه به وی چې ما ته دعا وکړي چې ما خدای شهید کړي بیګام راته یو ملګري ووی چې هره جمعه به چې هر ځل به راغی نو ما ته به وی چې ما ته سوال دعا کوئ چې ما خدای شهید ګرانو کتونکو تاسو وینئ د هغه سره چې کوم ملګري دي لکه ډېر خلک دې کې شکوک او شبهات پوري او د پټکي باندې چې کله خبره راشي نو هغې ته بیا د خلکو ډېر نظري د پټکي د بدنامولو کوشش دا هم زموږ په دې سیمه کې ډېر زیات دی مولانا صاحب تاسو خو سره نږدې پاتې شوي نوم هم څه دی زما حجي زبیر احمد زبیر نوم دی شیرپه اوسېدونکی یم 8 کاله موږ دارالعلوم حاجي صاحب تورنځو کې سبق وي او زمونږ یو ځای به کېناستو یو کلاس کې او 8 کاله موږ سره تېر کړي الحمدلله داسې غلط قسم نه و چې داسې مرګ باندې مړ کړی شو او ډېر ښه انسان و خنداګانې بالکل ډېر ګپ شپې ټوله مدرسه جي د دې خبرې ګوی کې چې دا لیک ښه الیک و او پرون ولا ټوله مدرسه راغلې وه شیخ صاحب هم راغلی و جنازې له او دوی له دلاسې هم ورکړلې ښه الیک و جي ډېر ظلم ورسره وشو ټول خلک وي چې ښه زیاتې ورسره شوي دي ګرانو کتونکو ذبح شوی دی رور یې کوم ځای کې دی زه روډ سره لږ راشه دې خواته او دا د ده نوم مولانا نورالخادي ګرانو کتونکو نږدې جومات دی ما چې څنګه ذکر وکړو داسې څوک وي نورالخادي دغه روح ته چې کوم دی د ثواب رسولو لپاره د جومات ښکلې هم جوړېدی شي دې کې د وداسه ځای هم جوړېدی شي د دوی وسله په ځای ده مرګ یې حق او چې دغه شانتې مرګ وي دا په څنګه چې دی وجلې شوی دی که نه حلال شوی دی ذبح شوی دی نو دا د شهادت مرګ دی خو دا کم کنفیوژن او سوالونه چې د خلکو ول اوس کم رنګونه ورکړي دا دي نو هغه دا سوالونه دی ته صفا شو چې کومو خلکو دغه ځای ته رسایي کېږي چې په یو مدرسه کې د کټکۍ نه وي په مدرسه کې د سره نور کسان وي دا دغه ټیم کې بار ویستلی کېږي دې دننه حلال کېږي دې کې اواز نه راځي داسې دروازه دننه باندې نه دی وجل شوی د دې به د ثوابې پولیس چې کوم دی نو جواب ورکوي
و دې نه پس چې کوم دی نو ولې دوی څه بل څه رنګ ورکوي لکه موږ ته دغه د اکثر چې په پولیس باندې داسې خبره راشي نو یکدم یو الزام شانتې ولګوي نو تیرې په هغه کور باندې یو غم وي نو بل غم هم پرې واچوي نو نه د دغې موږ په تا پرشر نه وروړو ښه تحقیقات وکړه او صحیح قاتلان دې مخې ته راوستې شي. ستاسو نوم زما عبدالهادي نوم دی. عبدالهادي تاسو سره به چال چلن رابطه ماشاءالله خو داسې انسان و چې د هغه په کردار کې خبرې نه وي کول پکار هغه داسې تقوادار انسان ویلې خو نو چا سره مې جګړه کړې ده بدي مې وه ورسره یا یاره اوس پورې موږ ته داسې نه ویلې چې ده سره مې جګړه ده یا ده سره مې جګړه ده داسې څه دومره لرې ثوابه کې ده ولې دلته کې کوم مدرسې دا دي د دې زبیجان مدرسې ناظم صاحب دی هغې خپله مدرسه د ثوابې کې خپل د کدا مولوي صاحب د ثوابې دی مولانا محمد اکبر مولوي صاحب دا ثوابې دی ما د خپله مدرسه ده ورته چې بس ته زموږ مدرسه کې درس پم کې هلته به یې مثال دې ځان سره بوتله چې کله فارغ شو اوس کوم اف آی آر چې دی که نه هغې کې دی لال شوي د 2 کسه ګرفتار شوي دي او بالکل 2 کسان ګرفتار شوي دي پولیسو نور څه ویلي چې دا ولې ګرفتار دي ولې وجه یاره پرونه یې وویل چې لکه موږ عدالت ته پیش کړي او 2 ورځې ریمانډ مو پرې راغوښتی او تفتیش په دې موږ باندې اخلو تفتیش اعلان نه شوی تفتیش نه ستا موبایل نمبر څه دی زما موبایل نمبر 0312 54 00675 دا زما موبایل نمبر دی زموږ سره ډېر ظلم او زیاتې وشو د دې په حق کې موږ غټو ادارو نه اپیل کوو چې موږ ته انصاف ملو کړي. ګرانو کتونکو ډېر غریبانان دي بېوسه دي دا موبایل نمبر مې دې لپاره ووی څوک ځان الله سره تجارت کوي نو دې خلکو سره تجارت هم کولی شي ځکه چې دوی ثوابې ته تګ راتګ چې کوم دی نو کري هم ډېره زیاته لګي مسله پکې دا بېله راغله چې اوس به ثوابې ته ځي او دا پولیس والا به دا کیس دغه کړي بیا هغه خلک وایي که نه وي پاکې نه پلیته ښه وه نو به دوی هم پرې خاموشه شي او هغوی هم خو پایل به بس چې کوم دی نو هغه شانتې دغه کې خو بهرحال پرېښودو والا یې نه وي موږ ورسره څنګ په څنګ کلک ولاړ یو هر څوک چې قاتل دی نو د قاتل چې کوم دی هغه د موږ له مخې لاړ شي چې څومره هم زورور دی موږ به تپوس کوو دا یو بل رور دی ستاسو نوم دی زما محمد شعیب نامه ده ستاسو څوک دی زما نور الهادي رو د تره زوی مې دی مشر زوی دی د رضوان مولوي صاحب زما شعیب نامه ده خو زه دا وایم که نه چې زمونږ دا نیسه ته تقریبا چې 4-5 آبادي ده دې کې به څوک دا ونه وي چې د نور الهادي 20,000 پورې ده نور الهادي غلط سړی یا د خاندان زما چې یاد شي که نه نو الحمدلله موږ چېرته د چا ملاسته غوام هم نه ده پاسولی بس خپله مزدوري کوو خپله در غریبي کوو بل داسې کار دی که نه چې په جون کې موږ سره دا زیاتې وشو او د دې زیاتي به موږ خامخا کوشش کوو تپوس به کوو ځکه چې موږ لاسونو ته بنګړي نه دی اچولي پښتانه یو خبره پېښ شوې نو الله نه به مې امداد غواړو او بس حلال کړی وو زه دا وایم که نه چې یو پیره دې ما ته دا وښولي شي که نه دا ظالمان زه ترې دا تپوس په خپله وکړم چې دې تا سره زیاتې څه کړي دي چې تاسو ظالمانو ده پسې لور راغشته او دې تاسو په لور دغه کوم زه چا سره جنګ کړی و جګړه یې کړې وه څه چل یې کړی دا شی موږ ته هېڅ نه راځي په نظر لکه موږ په دې کې هم که نه چې په مدرسه کې نه کړکۍ شته نه ورونه شته بل دا په دې جومات په دې مدرسه کې کړکۍ ورونه نشته دغه ده وایم چې دغه مدرسه کې د الف نه واله تر یې پورې طالبان ټول خبر دي موږ به د هغې نه هم تپوس کوو موږ به د هغې د مدرسې د امامانو نه هم تپوس کوو موږ ته به خپل ثبوت راکوي موږ پولیس والاو ډېره شکریه ادا کوو چې په ورغلي دي سړی په موقع ګرفتار کړي دي د هغې شکریه ادا کوو موږ ډېر کمزوري یو موږ ډېر غریبانان یو هېڅ وس مو نشته د الله نه به امداد غواړو بل دا خبره موږ له ډېرې خبرې هم نه راځي خو دا خبره کوو چې بس ظالمان دې تبو برباد کړي الله او انصاف دې وشي موږ سره د انصاف وشي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو د دوی دا خبره چې تپوس په بالکل کوو ټول نسوتوالې کوي ټول چاسدوالې کوي موږ هم کوو تپوس یې کوو څو پورې چې دوی د مدرسې خبره وکړه دا د الله کورونه وي د همدغه شان په دغه چاندو جوړېږي په مزه مزه سیسټم روان وي کټکۍ هم پکې لګي پلستر هم کېږي خو د کټکو تپوس موږ په دې کوو چې اواز چاړه اورېدلې نه دي دغې سره هم خبره نشته چې په دې کې کټکۍ ولې تاسو هغه مولانا هم څه دونه مالدار نه وي چې دونه یکدم دا څونه لوی لوی مدرسې چې تاسو وینئ که نه دا ټول هم په دغه سیسټم روان وي لاول پکې کمره وي زابل ورته چترال کې یو مدرسې ته تلم ډېر ماشومان وو پکې او لاندې لویه تاخانه ده ډېره لویه مدرسه ده
خو هغوی ته د پنۍ لا دغه نو موږ خلکو ته اپیل وکړو. نو دغه خبره خو د دې روډ جذبات دي او د جذبات یې موږ قدر کړو، ځکه چې دونه په بېدردۍ سره یو ځوان زلمي ووژلی شي، د دغه پلار هم او د دغه امکانه دغه یو بېله خبره. دا مدرسه چې دا کنه ما ته مې زوی ویلي وو ده به له ځای په ځای چندې کولې، داسې نه پرېښود. تقریبا یو میاشت نیمه روان دی. هغه مو ورسره دا زوی مې چا دعوت ورکړی وله شنګلې ته، سوات شنګلې ته، هلته کې تللی دی. هغې ملګرو نه یې چې دی نو شپږ شپېته زره روپۍ دې مدرسې له چنده راوړې ده. نو مدرسه ما ته یې ویې چې قرضدارې ده، نو زه ځکه د یو بل نه چې دی چندې غواړم او چنده ولې دا کوم. نو خبره داسې چې د مدرسې د دې دغه چې دی نو دا خو خامخا په مده دغه کېږي، آبادېږي، په یو ځای خو نه کېږي. مولانا صاحب په دې غمجن دی چې په داسې مرګ خو ورته نو ورپورې څه ظلم یې کړی چې داسې په مرګ یې وجه. ګرانو کتونکو الله پاک دې دوی له صبر ورکړي، الله پاک دې هغه له جنتونه نصیب کړي او الله دې کړي چې اصل قاتلان مخې ته راشي او الله دې په دغه پولیس کې ترس او رحم خدای پاک راولي چې دوی حق ته حق ووایي او د دې چې کم دی نو حق وکړي. بس د حق طلبګار یو. ګینې هغه پولیس ته وایم چې دلته کې دا ټول علاقه ورسره کلکه ولاړه ده. مولانا صاحب چې 35 سال په یو جومات کې امامتي کوي، دلته د محله کې دا ټول د محلې خلک دي او رشته یې هم ډېره غټه رشته ده. نو پرشر د باندې نه وروړو، خو اصل قاتل درنه غواړو او اصل حقیقت ته موږ ته مخې ته راشي.